بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن چې زه دا کوم پروګرام کوم دا ویډیو د سره شیر کې دا د 1800 نه د زیاتو مزدورانو خبرې ترې کوم. خو تاسو دا کم تصویرونه وینئ نو دا ایجنټان دي. څوک په لاهور کې دي، څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په چارسده کې دي، څوک په صوابۍ کې دي، څوک په مردان کې دي، بس د پښتونخوا په مختلفو ډسټرکو کې دي. خلکو ته وایي چې یاره موږ سره کمپني ده، ویزې دي، دا دي، هلته کې به دومره تنخواه میلاویږي، هلته کې به داسې کار وي. کله چې دا خلک هلته کې لاړ شي نو بیا دلته د ایجنټ او کم خاندان چې وي نو د هغوی جګړه روانه وي. زوی لاړ شي، پلار لاړ شي، هغه دلته کلي ته ووایي چې یاره ده خو ما سره 1200 یا 1500 یا زر چې کومه ده خبره کړې وه، دلته کې ما ته 1500 بلکې د هغې په نیمه باندې میلاویږي او دلته کې کار هم نشته دی. خو دغه ایجنټ چې کوم دی بیا هم ضد نیولی وي، هغه کالی ورله خرڅ کړي وي، څاروي ورله خرڅ کړي وي، پلاټ یې ورله خرڅ کړي وي، هغه لاړ شي هلته کې د خپلې مجبورۍ نه چې کوم دی واپس پاکستان ته نشي راتلی او دلته کې دا ایجنټان چې کوم دي نو دغې مور پلار کوڅو ته ناست وي او ورته وي شاوه دونه بقایا ته دونه پیسې راکړه دا راکړه دا راکړه. کتونکو دا کومې خبرې چې زه نن کوم دا زه مختصرا پروګرام کوم، دا په یو پروګرام کې دا ټولې خبرې نه راځيږي، په 2 پروګرامونو کې هم نه راځيږي. ما سره داسې ویډیوګانې چې دا خلک دغه ځای کې په لارو کې هم لاستي، په چمنونو کې هم لاستي، په جوماتونو کې هم لاستي، ځان ته بسترې چې کوم دی هغه اچولي دي. په دې کې داسې خواري کښت دي چې په 3 میاشتو کې یا په 2 میاشتو کې صرف 4 او 15 ورځې مزدوري کړې ده. هلته هم قرضدار او دلته هم قرضدار. دغه ایجنټان چې کوم دی دغه اوس تماشه کوي. هلته کې ټیکهدار لیږلي، ټیکهدار والا کار ورکړی نه ورکړی، کار میلو شو لاړ به شي، خو کار میلو نه شو نو بس په دغه ځمکو باندې دا وده وي. نو ډېر بد جونې دی چې کله هغه ویډیوګانې وګورې نو ورته به وجاړې چې دغه ځای کې دغه مزدورۍ له تلې د خواري کښه چې د مجبورۍ نه تللی دي. په سعودي عرب کې د مختلفو کپنو کسان دي. په بله ویډیو کې برده انشاءالله زه د پردن د یوې کپنۍ نوم خو مخلم، دلته کې برته زه د دې ایجنټانو نومونه خو مخلم. نن درته د دې ایجنټانو دا تصویرونه ښیمه چې داسې په سوټ بوټ کې ناست دي، ته به وایې چې بس چا پکې بریتونه نشه کړي دي او چا پکې څه په ارامه طریقه باندې د دې غریبانانو نه دا پیسې وخي. اولته کې دا ځوانان پکې تللی دي. داسې یو ځوان پکې مې د مردان لیده چې لاس یې مات دی، علاج ورله نه کوي، خپه یې ماته د علاج ورله نه کوي، نور چې کوم دی پکې بیماران دي د هغوی علاج نه کوي. نو دومره سخت ژوند تیری. زه چې نن دا پروګرام کوم زما موډ ټیک نه دی او طبیعت مې هم ناسازه دی، خو د 15-14 ورځو نه دغه ملګري زما سره په رابطه کې دي چې ته په دې پروګرام وکړه، ته په دې پروګرام باندې وکړه. خو نن چې ما دغه ویډیوګانې وکتلې څه مې پکې وکتل څه بیا ما کتی نه شو نو هغې راله طبیعت چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب کړ چې دومره ظلم، زیاتې، جبر. موږ دا وایو چې دا ویډیوګانې امبیسۍ ته ورسي. په سعودي عرب کې چې زموږ سفیر کم ناست دی نو هغه نه ښځه غواتې ښه ده. داسې سفیر چې هغه ته بار شکایتونه وشو خو هغه په خپلو مزو چرچو کې د هغه سره د خواریکه غم نشته، هغه سره د مزدورکار غم نشته. او دا ایجنټان چې دلته کم دي نو دوی ته خو زما زه وایم چې داسې کوړې وله ورکړي، داسې کوړې او داسې چوکه دې ورته نیولې وي چې په دوکه په پراډ باندې دا خلک هلته کې لیږي. هلته کې په دیرو کې چې کم دي نه خو په دیرو کې دي، د دیرو نه چې کم بار دي نه هغوی ته دیرې بندې کړي دي. کم چې په دغه جوماتونو کې وده کېږي تر کومې به دغه جوماتونو والا پرېږدي. دغه ځای قانون سخت دی، نه راتلی شي، پیسې ورسره نشته دی. دلته کې بچي یتیمان، رونه ورته یتیمان، خویاندې میاندې هغوی ته نه پیسې غواړي. او دغه ځای کې دا 1800 خو صرف زه دا وایم دا په سوونو نه، دا په زرګو دي، په زرګو چې دې وخت کې په سعودي عرب کې په دغه مسافرو باندې دا زیاتې کېږي. زه د دې ملک پاکستان وزیر اعظم ته وایم چې د دې مسافرو غم وکړه. د کمې کمې دې کې د سند شته، دې کې د پنجاب شته، دې کې د پښتونخوا شته،
دې کې د بلوچستان شته انتهایی تکلیف سره دغه ځای کې ژوند تېروي. د دوی نه دلته کې پیسې اخیستې شوي دي، دوی قرض دار کړی دی او هلته کې ژوند د کړمو سره د سختو سره تیریږي. تو میں اردو میں کچھ باتیں کروں گا. پاکستان کی وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، یہاں پختونخوا کی وزیر اعلیٰ، سندھ کی وزیر اعلیٰ، بلوچستان کی وزیر اعلیٰ اور ایمبیسی میں جو نااہل بیٹھے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں یہ 1800 مزدور کی بات کر رہا ہوں. 1800 سے زیادہ مزدور ہیں جس میں پختونخوا کی بھی ہیں، سندھ کی بھی ہیں، پنجاب کی بھی ہیں اور بلوچستان کی بھی ہے. یہ ایجنٹوں نے پراڈ کے ذریعے بھیجے ہیں، ان کے ساتھ پراڈ ہوا ہے. یہاں پہ اس ایجنٹ نے جو ان کو وعدہ کیا تھا کہ وہاں پہ آپ جا کے آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو دیرہ بھی ملے گا اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور آپ کا جو کمپنی ہے اس میں کام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آج ان کے پاس نہ کام ہے، نہ رہائش ہے، نہ کھانا ہے اور یہ در پدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کوئی مسجدوں میں، کوئی سڑکوں پہ اور کسی نے دیرے میں اگر رہائش کا جگہ دیے تو اس طرح وہ انتہائی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سب ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ویڈیو شیئر کرے اور ان کو اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا باپ سمجھ کے، اپنا پاکستانی سمجھ کے، تاکہ ان کے حال پہ رحم ہو جائے. اور یہاں پہ یہ جو حکمران ہے یہ سالوں سے گئے ہیں، کچھ مہینوں سے گئے ہیں، 4-5 مہینوں میں اس نے صرف 5 دن یا 4 دن کام کی ہیں. باقی یہ جتنی بھی دن ہیں وہاں بھی قرض دار، یہاں بھی قرض میں مبتلا ہے، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں. یہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ قرض کی ہے، جس نے سونا بیچا ہے، جس نے اپنے جانور کو، پلاٹ کو، اور وہاں پہ اس مقصد کے لیے گئے کہ ہم وہاں پہ مزدوری کریں گے اور اپنا گھر کا وہ جتنا بھی بوجھ ہے وہ برداشت کریں گے. اور ان مسافروں کے ہمارا پاکستان چل رہا ہے، لیکن آج ان مسافروں کے ساتھ سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے، جتنا ظلم بربریت ہو رہا ہے، تو یہ برداشت کی قابل نہیں ہے. تو خدا را ان مزدوروں کی طرف توجہ دے، یہ بہت بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کتن کو دغه سو خبرې مې شریکول ان شاء الله په بل پروګرام کې به راځم. د دې مزدورانو خبرې هم د سر شریکوم. د دوی ما سره یو شمېر ویډیوګانې دي، د 50 نه زیاتې ویډیوګانې چې کوم دی نو ما ته رالیږل شوي دي، او نن چې دا په کومو کپنو کې دي د هغه کپنو نومونه به هم درته اخلم. خدای جنټانو پېژنې، په دې جنټانو باندې نور دوکه نه شي. او دلته کې چې تاسو ویزه کوئ، مزدورۍ له ځئ، سعودي ته ځئ، دوبۍ ته ځئ، په دوبۍ کې هم دا حال دی، نو دغه ایجنټانو نه پوره اګریمنټ اخلی، پوره ذمواري ته اخلی، دلته کې تاسو ذموار اخلی. نو هلې چې کوم دی نو تاسو سعودي عرب ته یا سعودي ته ځئ، دا ایجنټان هم دلته کې دوکه کي او هلته کې بیا ستاسو ژوندونه سخت وي، نه یو خوا ډانګ وي او بل خوا پړانګ وي، نه اوس راتلی شي او نه راته هلته کې مزدوري شته دی. دا 4 میاشتې او 3 میاشتې 15 میاشتې تاسو کې مې تېرې کړې، هلته کې چې کوم قرضدارې شوې نو دا انتهایي د افسوس خبره ده. کتونکو دا ویډیو د سره شیر کړئ، خو په خپلو سترګو هم دا ویډیوګانې وکتلې او د دوی دا مجبورۍ هم وکتلې او د دوی دا استوګنه هم وکتله، نو وبه جاړئ. زه د حکمرانانو ته وایم چې د مسافرو په حال باندې رحم وکړئ. نن به دوی مسافرۍ له نه تلل، خو دلته کې روزګارونه وو، دلته کارخانې وي. په 9 کاله چې دلته په پښتونخوا کې به کوم خلک په موږ باندې مسلط دي، په دې 9 کاله کې دي دوی ته روزګارونه وي، دوی خو د نوکرو وعدې کړې وي، دوی خو د کورونو وعدې کړې وي. نن صرف حکمرانان په درنو باندې دي یا په خپلو مراعات دي. کورسۍ د هغه شوه، کورسۍ رده ده، هغوی په دغه سوچونو کې دي، نه په ګرانۍ دي او نه د قام په فکر دي او نه د قام چې کوم دی نو په سوچ کې دي.
او په دې پښتونخوا کې چې نن څومره پښتانه په بهر ملکونو کې ژوند کوي د مجبورۍ نه کوي داسې ښه قصبونه یې زده دي داسې ښه قصبونه خو نن دلته کې روزګارونه وي نو دوی به ولې تلل زه به خپله 400 واخلم چې 40 کاله مخکې دا 400 د رڼاګانو ښار و دلته کې شوګر میل و دلته کې پیپر میل و دلته د کپړو میل و دلته کې به ریلګاډی راته نن څه دي دلته کې او بیا به زه د دې حکومت والم چې تېرو 9 کالونه مسلط دي 9 کالونه په صدریاب پول باندې کار روان دی په هغه سر ته ونه رسېږي دلته د روزګار ته دغه نشته چې کله سړکونه جوړېږي یونیورسټۍ جوړېږي کالجونه جوړېږي سکولونه جوړېږي نو روزګارونه وي ورسره روزګارونه شته دي نه خلک د مجبورونه ویزې وکړي بهر لاړ شي زما ټولو خلکو ته خواست دی چې کم ایجنټ نه هم تاسو ویزه اخلئ نو هغه ایجنټ نه اګریمنټ کوئ هغه ایجنټ نه لیکل اخلي دا هغه ایجنټ نه ذمہوار اخلي دا ایجنټان دوکه‌باز دي پراډیان دي او نن د دوی د پراډ په وجه باندې په سونو فارکخ چې کوم دي په سعودي عرب کې در په در خورې په سر ژوند تېروي او د کړمو سره مخ دي نو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې انشاءالله په دې به بیا راځم او تفصیلي خبرې به سره کوم